حدیث اوریدلی وی اوی ته چې حضرت شیخ صاحب دامن برکاتو ملالیا په درس کې د شریک کېدو توفیق ملاوشي کله نو کله ته ملاوشي هغه سره به اختیار ګواهی ورکړي چې زه دغه دور د امام بخاری په محفل کې راسي ما کله چې شیخ صاحب هغه مونږ ته کار باندې مخکې دغه حدیث کړو یقینا نن زما سره ګواهی ورکړي کله چې شیخ صاحب دامن برکاتو ملالیا کتاب المغازی وی او هغه بیانوي یقینا که انسان ذهن داری چې شیخ صاحب د میدان کې ولاړ دی غوته په غوته مونږ ته هر څه راغی کله د بدر بیان کوي انسان ذهن داری شیخ صاحب د بدر په میدان کې ولاړ دی مونږ ته غوته په غوته باندې هر څه راغی کله چې امام بخاری د حدیثو کتاب ویلي یقین وکړه چې کله پر رجالو باندې بحث کوي د انسان زړه ګواهي ورکوي چې د وخت هغه عسقلاني لګیا دی د وخت ذهبي لګیا دی چې کله شیخ صاحب د احنافو په دلایلو باندې راشي د انسان ذهن ګواهي ورکوي چې د وخت طحاوي لګیا دی یقینا که یو څوک په دغه محور کې ناست وي هغه به زما په خبره باندې پوه شي چې زما دغه خبره کې مبالغه نشته دی یقینا که موږ او تاسو ګورو د دارالعلوم دیوبند باري حضرت مولانا قاسم نانوتي نور الله مرقده دا دې کامله نمونه دا دې جلد په حضرت شیخ صاحب کې په نظر باندې راځي هغه وخت به تاسو د یاد و تاریخ به تاسو لوستی وي د 1857 نه وروسته چې کله هغه محترمو زموږ استازو د مدرسې او د مسجد تقدس پامال شوی و منبر او محراب شریک شوی و د مساجد او منارې په ځمکه راغورځېدلې وې طالب سره بخاري په لاس کې وه د بخاري استاد یې انګریزانو ولو ته ژوند په کولو راوکړی شهید کړی و طالب سره ترمذي په لاس کې و د ترمذي استاد یې انګریزانو په اور د پاسه سوځولی شهید کړی و طالبان ګرانو هغوی سره د حدیثو کتابونه په لاس کې پاتې شوي و د هغه انقلاب نه وروسته شاه عبدالغني رحمه الله هغه هم هجرت کړی و حرمینو ته تللی و یو طرف ته استادان شهیدانو بل طرف ته طالب سره بخاري ترمذي په لاس کې پاتې شوی و هغه وخت کې محترمو دغه درس خلقو ته خصوصا دغه احادیثو درس ته واپس دوام ورکوونکي هغه مولانا قاسم نانوتي نور الله مرقده حجت الاسلام امام الکبیر مولانا نانوتي صاحب نور الله مرقده چې طالب په ذهن کې هغه وخت کې نه راتلله مونږ به بخاري د چا نه وایو مونږ به ترمذي د چا نه وایو کله چې مولانا نانوتي صاحب رحمه الله مخې ته کېناستل اول د طالب ذهن نه منله چې نانوتي صاحب مخې ته کتاب وګورئ لیکن کله چې کتاب کلاو کړ د امام نانوتي یې واورېدلو د طالب پر نه اخیره کی تبوس گئی استاد جی یا تو آپ شاہ عبدالغنی ہے یا شاہ عبدالغنی کے استاذ ہے مولانا قاسم نانوتي جواب دے کہ بیٹا نہ میں شاہ عبدالغنی ہو نہ شاہ عبدالغنی کا استاذ ہو ہم میں شاہ عبدالغنی کی شاگرد ہو یقینا اگر طالب سے عمل کتاب کو لمحوی تنوبیا کله چې امام نانوتي واورېدلو بیا طالب کتاب بندولو تنوبیا هم یقینا بدله مخکې که شیخ حسن جان شهید نور الله مرقده فصاحت والی د ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله فصاحت بلاغت والی هغوی علمیت وهي یقینا هغه شیخ صاحب د شیخ صاحب په صورت کې هغه نن زموږ سره الحمدلله موجوده ده که هغه دور کې هغه مولانا اتمام ته شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدني صاحب نور الله مرقده وکړو چې یو طرف ته دارالعلوم دیوبند کې احادیث برابر بل طرف ته انګریز خلاف چې کله عدالت ته حاضرېږي مولانا محمد علی جوہر ورته وایي حضرت جی اپنے وجود پر رحم کیجیے امت کو آپ کے وجود کی ضرورت ہے اور تو جواب ورکړي ورته محمد علی جوہر کنن منتقی واپس واخذ مر گئے رینا روان نسل بس سبب اخری بیا ورته فرمائی یہ انگریز میرے جسم سے وہ جان تو نکال سکتے ہیں لیکن میرے جسم سے ایمان کو نہیں نکال سکتے کل عدالت تعزیری ارے جج ورته حسین احمد یہ تک تو آپ نے دیا ہے اگر یہ تمخی کا بیان کرے سرو کی سرگی ورکڑے آخر کسی نے حالت تبو سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس نے سزا کیا ہے مولانا مدنی صاحب رحمہ اللہ تو فرق ورف کی صادر ورسلو الاسپری صادر ورطلی راہو کو ہاں میں اتنا جاہل نہیں ہوں کہ انگریز کے قانون سے بھی نواقب ہو ستاسو سردا 5 برس سزا نشترے مادی دارالعلوم دیوبند خپل قدم پر درخت کرا بڑے ماتا انا وقت میں آتے کہ نشر آسیہ مغوری دا عید رہائی اسم شرح دلتا رسول اللہ دا ناموس خبروا قدر کولا خطک زمکا نلنگ وحی ورکئی تو علماء مشایخ پر موجود ہے کہ حضرت شیخ صاحب دعمت برکات و ملالیا انا بیان پر اکار باندے رہے دا میڈیا مخود ہے دا رسول اللہ دا ناموس مسئلہ دا خبر کر جاب ورکے بڑی حضرت شیخ صاحب پر ملانیو من ہاں من خبر کے بنانا غد اخبر سرون باندے رہے بڑی بیا حضیر الحمدللہ
زمن اکابر د بولا زمن اسلاف د بولا هغه نن موجود دی دیو جن محترمو ما تاسو ته عرض کړو چې الحمدلله په هغه سند باندې کوم فخر کوو هغه شاګردای باندې موږ فخر کوو الحمدلله زمن هغه فخر په ځای دی زمن هغه خوشحالي په ځای ده الله رب الجلال دې موږ تاسو د نسبت د لار ساتلو توفیق راکړي امين وتعالى دریم نمبر محترمو اخیری خبر کوم وخت نه اخلم من تاسو محترمو د ستاره فضیلت وشو د دې نه بزي صرف دوه نمبر په امام بخاری مولا د بخاری شریف اخرنه باب چیږي کتاب الرد علی الجهمیہ د باطل رد کوي موږ تاسو ترخه چې دین صرف د مثبت احکام نه مندا دین کې د باطل رد هم ضروري دی او د باطل نوم امام بخاری رحمه الله رسته زې بزې دا و رد کړی دی کم خلک چې د باطل رد هغه دین نه غړي کم خلک چې د باطل رد هغه حکمت نه خلاف غړي هغه خلک امام بخاری رحمه الله ورته ښکار کړی دا هغه خلک زما سره هیڅ تعلق نشته دی دیو جن محترم موږ تاسو مخ کې جو موږ تاسو ته نسبت حاصل شو انبیاء کرام علیهم السلام سره د وراثت دا وی هغه طرف ته نسبت کیږي دیو جن مخ کې جو ان شاء الله د خپل عقاید او نظریات او حفاظت وکړو په مثبت طریقې سره وکړو نن محترم یو ظلم هغه حکومتونو وکړو کفر وکړو زموږ تاسو د علماء د رسول توری واغستلې ټوپکې واغستلې موږ ته د ذهن کې دا راوستل ول قلم واخلې دا قلم او ټوپک او توره د یو بل سره خلاف ده نن دا هغه قلم په نوم باندې زموږ تاسو د جذب جهاد نه محروم وکړو دریم ظلم زموږ تاسو سره په بازو مدرسو کې وشو د طالب د لاس نه کتاب واغستلو ورته باطل مو مطالعه کوه د باطل شکوک او شبهات مطالعه نه کوه خپل عقاید نظریات مو ګوره هغه ته وایي د دې په فساد جوړېږي کله چې تاریخ شي به د نسج وي کله چې طالبانو دوران ختم شي او طالب شوق زوق ختم شي بیا که وسوق منکر حدیث راځي بیا که منکر عذاب قبر راځي الله د وجود په حواله سره وسوق راځي د سره خبره کوي د پنځمن تر خپل عقیده دفاع نشي کولای د وجه محترمو زدر خاص کوم تاسو ته خپل اکابر مطالعه کوي خپل عقاید نظریات علی وجه البصیرت مطالعه کوي په هر دنیا موږ تاسو ته متوجه او د خپل عقاید نظریات او حفاظت وکړي د عوامو د عقیدې حفاظت وکړي او دویم نمبر محترم اخیری درخواست کو زندگی کے طول پر منگرات میں نشو گرانو شیخانو جدائی دانت غم لین شو گرانو استازانو جدائی دانت غم لین